مرض او بیماری نه دلی دی به ته ارمان بو کې چې کاش زمون نه دا غوخي په قیمچانو کټ شوی دنیا کې او چې په دنیا کې مرض او بیماری په راغلي وي او دا اجرونه او ثوابونه هم ګټلي دنیا سره دنیا خو بهر حال فانی کېدون کړه خولي ځوانان ته روان دي خولي ځوانان ته روان دي ذا جن عليك الليل هل تعيش الى الفجر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں وتزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن عليك الليل هل تعيش إلى الفجر اے انسان نزان سر داخرت تو خواخلام داخرت د سفر سامان ځان سره تیار کا کله چې پتا باندې شپراو خيږي نو ګورې ستا سره دا ټیم ګورنټی نشته چې تب سبا کې سحر بوینه سمر کولی دو جوانان زوانان مشران نارینه و زنانا په دغه لار دغه سفر باندې روان دي کم من فتا امسا واصبح ضاحكا واكفانه بالغيب تنسج وهو لا يدري سمر زوانان دي چې ټول عمرونه په کېل کوت کې تیر کړو آیا شي کې تیر کړو خان دي خوشاله کوي د ځواني په نشه کې دي لیکن کپنو دا وی تیار پراتري کټ شوی دي او دیتا وهو لا يدري پته وته نشته دي چې زما کفن تیار دی زموږ دوستانو د آخرت معاملې ډیره ګرانه ده نو ځکه چې آخرت تر نیکی کما نیکی ستا لاړه نو داغي به تا ته ډیره فائدہ ملاويږي او هغه نیکی رستا من جاء بالحسنه فله 10 امثالها نیکی غستاغه ده چې کما تا آخرت ته یوړه آخرت ته تیار کړه آخرت ته ځان سره ویوړه نو تا ته بداغه نیکی بدلا په یو پلس ملاوي نیکی کول آسان دي خو لیکن د ځان سره محفوظ اول ال توړل ګران دي نو دعا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دعا چې د عبادت دی او عبادت لایق څوک دی تاسو نه تاسو کو عبادت لایق څوک دی الله دی دا زمونږ استاد ایمان دی زمونږ استاد عقیده ده چې د هر قسم عبادت لایق یو الله دی او عبادت دعا چې د الله نه غختل دا عبادت د الله دی او د غیر الله نه غختل دا شرک دی نو موږ تاسو د الله نه غواړو چا قبر ته بنو درېګو چا غیر ته بنو درېګو د غیر در لبنزو زکه د الله نه سوا د بل چا پلاس کی دومره اختیار نشه الله فرمایي ان الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير آغا خلق چې تاسو ته حاجتونه غواړئ تاسو ته غیبانه आवाज کوي ما يملكون الله داوی سره دومره اختیار نشتا من قطمیر دا کجوري د پوټکی دا کجوري دا ډوکی د پاسه کم نره باریک سپورټ کې تاسو لیدلی کله چې د کجوري دا ډوکی وچی نو د پاسه په یو معمولی باریک پرده لګیدلی دا الله نه سوا چې دومره اختیار مسرشته چې ستا دومره ضرورت او حاجت پوره کی نو حاجت روا مشکل کو شا سوق دے یو دا اللہ ذات وہی آقا وہی داتا وہی مشکل کو شا سب کا وہی آقا وہی داتا وہی مشکل کو شا سب کا وہی ایک غوث اعظم ہے یہی للکار دیتا جا دا خبر بار بار کو چې دین صرف دا الله ذات دی دا الله نه سوا چې څومره مخلوق دی دا ټول الله ته محتاج یو الله ذات دی چې د چا احتیاج محتاج نه دی نو دا غنه غواړو دعا غواړو دا غنه غواړو بار بار غواړو په یقین سره غواړو الله تعالی د قبولیت وعده کړی دا استجب لكم الله ستا په ذمہ باندې غوښتل دي ته زمانه غواړه او زما په ذمہ قبلول دي او قبلول د غدري صورتونه ني یا چې سغوا د غدر کې یا د باندې کوم مصیبت را روان دی غدر نه کې هغه مصیبت دنه لري کې یا د آخرت کې دغه دعا د آخرت ذخیره وګرځي نو درې واړه د خیر دي درې واړه که دنیا کې در کې خیر دی که مصیبت دنه دغه دعا په جلری کې نو دام خیر دی او که آخرت کې ذخیره شنو خیر هی خیر دی آخرت خو نورم زیات خیر دی نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان ربکم حی کریم اے خلق استاسو رب حی حیاناک ذات دے کریم دے کریم اغا ذات تویلی شی چه بغیر غختلی ورکی
یو سخی یو کریمی. سخی دی ته وایي چې خلک یې غواړي او خلکو له صدقه او خیرات ورکوي، د الله په نوم باندې ورکړه کوي. او کریم هغه ذات ته وایي چې هغه بغیر غوښتلو نه ورکوي او ډېر ورکوي، ته یې نه غواړي ورکوي، ته یې نه غواړي او درکوي. نو دا کریم، نو زمونږ رب کریم دی. حی کریم یستحیی من عبده اذا رفع یدیه الیه ان یردهما صفرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ستاسو رب حیاناک ذات دے، کریم ذات دے، ورکون کے ذات دے. یستحیی من عبده، اللہ مال حیا رازی داغ بندنا، اللہ مال حیا رازی داغ بندنا. اذا رفع یدیه الیه، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اللہ مال حیا رازی داغ بندنا چې کم بند ما تلا سنو چت کې بیمار دی او صحت ورنکم، غریب دی او مالدار او رزق ورنکم، حاجتمند دی او حاجتونه پورا نکم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایي ستاسو رب حیاناک ذات دی، ستاسو رب کریم ذات دی. یستحیی من عبده، اللہ لداغ بندن حیا ورزی. کم بند اذا رفع یدیه الیه، آغا بند چې د خپل حاجت د پار الله تعالی سنو چت کې ان یردهما صفرا، آغا لا سن خالی واپس کول الله امالت حیا رازی. صفر ستوئیو آغا خالی شی توئی چیست نکیگی، صفر نحس نکیگی. نو مطلب دار اللہ وی آغا لا سن مال حیا رازی چې ماته او چتکڑی او حاجت را نغواری دعا کئی او زیو تا خالی واپس کم، صفر واپس کم، نامراد واپس کم، نا اللہ مال حیا رازی. نو اللہ دا چا اللہ سونا نامراد نو واپس کئی، خالی نو واپس کئی، او چی سو غختلو والا هم پیدا شکر. اللہ خور کولو والا دے، دا خزانو مالک دے. وَإِن مِّن شَيْءٍ لَعِندَنَا خَزَائِنُهُ، دا ہر یو شیز دا اللہ سر خزانی دی. خو کاش اللہ دی مونگ دا خزانو غختن کی جوڑ. مونگ